د رزق نه را زرغونی او دا آسمان یو قطره د اوبو نه راتویي د دې ټولو خبرو باوجود الله په دې قادر دی چې بیم خپل مخلوق له به رزق ورکوي الله له داسې طریقې ورځي عقیده به دا لري که دې عقیده کې د چا شک وي د ایمان کمزوری دی البته یو د مهنت او کسب کول دام د الله حکم دی د دې عقیدې د وجې نه به کسب نه پرېږدي او د کسب د وجې نه به په عقیده کې فرق نه راولي د دې دواړو خبرو به خیال ساتي عقیده به دې ډېره قوي او ډېره اعلی وي که د دنیا یو شی موجود نه وي اسبابو کې الله بیا هم قادره دی چې مخلوق له رزق ورکړي بیا به نوي اسباب پیدا کړي نور اسباب به پیدا کړي په نورو طریقو به الله رزق ورکړي الله به د سنه د انسان رزق ته ضرورت ختم کی انسان ته به ضرورت نه د خوراک سکاک الله له چل ورزي دا به عقیده لري پخا د دې باوجود به کار روزگار تجارت هم نه پرېږدي چې کم انسان کار روزگار پرېږدي دام د شریعت نه خلاف کار کوي ځکه الله رب العزت د کاروبار او د تجارت او د کسب حکم او ترغیب ورکړی دی اکثر پیغمبران ټول پیغمبران هغوی به خپل رزق ګټو صحابه کرام خپلو تجارت کو لوی لوی اولیاء کرامو تجارت کو نو تجارت کول په خپل ځای د الله حکم دی خو په الله باندې دا ایمان او یقین ساتل چې الله د تجارت محتاج نه دی هغه به صرف عقیده لري عمل به یو شان کې عقیده به بل شان لري دا یاد لره نو د دې دواړو به خیال ساتي زمون او تاسو کله عزتمندو مسلمان کله خراب شي کله د عقیده کې فرق راشي دا په دې کسب باندې مکمل اعتماد وکي وای ما ټول ارسم د دې دکان نه کیږي دا خبره غلطه ده او بعضی کسان داسې وي عزتمندو چې د هغوی عقیده دا وي چې ارسه الله کوي او دکان نه کوي دا هم غلط خلک شو بین بین بزي اسلام خیر الامور اوسطها درمیانه چال کې به چلیږي میاناروی کې به چلیږي عقیده به مضبوطه ساتي عمل به سره کوي الله موږ په خپل فضل سره جنت ته بوځي خو الله بیا هم ویري تاسو به عمل کوي ان الذين امنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجري وې د مؤمن او د نیک اعمال والا او د پاره جنت ته حالانکه جنت د الله په فضل ملاويږي نو دا دوه خبرې په خپل ځل صحیح دي د الله فضل په هغه چا کېږي چې نیک عمل کوي نو چې نیک عمل او د الله فضل به یوځای شي او تا به جنت ته بوځي دکه شان دنیا کې عزتمندو د رزق دا دوه طریقې دي نو رزق به ګټي خود عقیدې به پکې خیال ساتي دویم دا دی د رزق د پاره چې کوم اصول شرعي بیان شوي د هغې به رعایت کوي چې کوم وخت کې رزق ګټل صحیح دي کوم وخت کې صحیح نه دي قرآن پاک کې الله رب العزت فرمایي خصوصا د دې جمعې ورځ باره کې یا ایها الذین آمنوا ای زما مؤمنانو بندګانو اذا نودي للصلاة من يوم الجمعه چې کلم تاسو ته اذان وشي د جمعې د ورځې نو تاسو څه کوئ فذروا البيع فاسعوا الى ذکر الله د الله ذکر چې کوم خطبه شروع ده کوم تلاوت شروع ده او کوم موز کیږي فاسعوا دې طرف ته منډې ووهئ جلدی سره لاړ شئ تندی سره لاړ شئ خپل دکان خپل کاروبار په دغه ټیم کې بند کا وذروا البيع بے به پرېږدي بیا داس یو لفظ دی پښتو عربي اردو هر یو کې ورته بیا وایي بیا وذروا البيع دا بیا پرېږده دا خلکو ته چې بیا کې دا بیا پرېږده او فاذا قضیت الصلاه چې کله دې مونځ وکړو فانتشروا فی الارض بیا واپس خواره شي بس بیا جومات کې مه کښېنه بس بیا خور شه خپل دکان خپل جاب او خپل عزتمندو چې کوم ملازمت او خپل کاروبار تجارت دوباره خواره شي ګوره د دواړو کې به بیلنس ساتي عبادت او تجارت په دې کې به دا بیلنس ساتي او دا توازن به ساتي چې د عبادت د وجې نه د تجارت خراب نشي او دغه رنګې د تجارت د وجې نه
یا نفلی عبادتونو د وجې نه د تجارت خراب نشي او دغه رنګې د تجارت د وجې نه د عبادت خراب نشي. بعض وخت یو ساده ګولي اوس د تجارت ټیم دی، د فرض مونځ یې کړی دی، د جمعې مونځ یې کړی دی او دکان کې لګی دی، هغه ودرېدلو په اشراق ودرېدلو او دکان کې لګی دی اوابین یې شروع کړو او دکان کې ودرېدو او صلات تسبیح شروع کړه. نو صلات تسبیح مونځ خو په نیمه ګنټه کې کېږي، ګاک ورته ولاړ دی هر کوي زمړه. نو دا مو ساده ګل دی، د هغې خپل ټایم دی، خپله ورځ ده، د چوټۍ په ورځ صلات تسبیح کوه یا مختصر مونځ په دکان کې کوه، 2 رکعاته مونځ، 2 رکعاته نفل چې ګاک دی ولیدلو لږ یې زر زر وکړه او بزان فارغ کړه او ګاک ته متوجه شه، دغه هم عبادت دی. نو دې څیزونو کې بیلنس ساتل عزتمندو دقه دین دی چې د کم سړي د دین د وجې نه تجارت خراب شو نو پته لګېږي دا به د دینداري بې ترتیبه کوي، دا به دینداري بې ترتیبه کوي، ځکه د تجارت کې دی. ګینې دین خو راغلی دی د کامیابۍ دپاره، خو هر یو څیز عزتمندو یو لیمټ، اندازه، یو طریقې سره کولی. وایي که روټۍ پردۍ ده خېټه دې خپله ده نو ګزاره به کې په ترتیب سره به یې خورې. نو دې وجې نه عزتمندو او که چاړه د سرو زرو ده خو د خېټې منډلو نه ده، عبادت په ترتیب سره. صحابه کرام وایي بخاري شریف حدیث ته باقاعده چپټر قائم شوی، وایي نبی علیه السلام به مسلسل موږ ته دین نه بیانولو، وقفې وقفې سره به بیانو، د دې دپاره چې په چا باندې دا دین بوج نشي. بوج څه مطلب؟ همدغې چې ستا تجارت، ستا ګریلو کارونه، ستا عزیزولي رشتهداري، ستا نور کارونه الیک سلیک دا نه پاتې نشي، ځکه دا ټول دین دی، د ټولو به خیال ساتي. دې وجې نه نبي علیه السلام فرمایي لا رهبانیت فی الاسلام، زمونږ اسلام کې داسې عبادت نشته چې مسلسل عبادت یو ته جومات کې کېنه، چې کم انسان دنیاداری مکمل پریدي او صرف جماعت کې کینی، لا رهبانیت داسې نشته دی، یعنی هغې ته ناجایز وایي چې روره دا کاروبار ماروبار پکې نشته دی، صرف جماعت او جماعت نه نه نه، لا رهبانیت، دې ته رهبانیت وایي. لکه پخواني قومونو کې دا عبادت و، هغوی به داسې کول، هغوی نه الله غوښتي و چې تاسو کې بعضې کسان رهبانیین جوړ شئ، هغه د دنیا کار بلکل مه کوئ. نو هغې کې هغوی رهبانیت اختیار کو او هغوی دغه قرباني ورکړه، خو نبی علیه السلام وایي زما د امت دپاره الله دغه اصول ختم کو، داسې به دوی نه کوي. نو د دې وجې نه عزتمندو نو عقیده به په الله باندې د رزق ساتي. الله رب العزت وایي وما من دابة فی الارض الا علی الله رزقها، وایي ای زما بندګانو تاسو خو صرف انسانان یئ، د دې ځمکې په سر چې کم حرکت کوونکی څیز چې حرکت کوي او کم جاندار شی دی او هر هغه شی چې هغې ته د رزق، د خوراک، څښاک، د هوا، د دې څیزونو ضرورت دی، هغه هر یو شي دابه لفظ یې ذکر کړی دی. هر هغه څیز چې په ځمکه حرکت کوي او خوځېږي او هغې ته د څه ضرورت دی، انسان نه، انسان خو په دې کې یو ذره ده. الله رب العزت دومره مخلوقات پیدا کړي، وما يعلم جنود ربك الا هو، چې هغه د الله نه بغیر چاته هم پته نشته چې څومره مخلوقات دي، یا 18,000 مخلوقات دي. الله دې ټولو ته رزق ورکوي، ويعلم مستقرها ومستودعها. عجیبه خبره، یا الله دا خو ډېر زیات مخلوقات دي، دې ته رزق رسول څنګه کېږي او تاسو ته څنګه پته لګېږي چې فلانې فلانې ځای کې، فلانې فلانې ځای کې. ځکه بعض وخت کې انسان کور ته څه شی راوړي خو بچی نه وي، بل ځای ته تلي، نو اوس به تا ته څه پته چې بچی مې کوم ځای کې دی، کوم ځای ته رزق وروړم، هغه کور والا مې کوم ځای ته تللی ده، دا روټۍ ورپسې کوم ځای ته وروړم. الله وایي ویعلم مستقرها ومستودعها. ای زما بندګانو دا سوچ تاسو کوئ، زما باره کې داسې سوچ مه کوئ، ما ته د هر مخلوق د اوسېدلو ځای معلوم دی او د هغې د سر پټولو ځای ما ته معلوم دی. یعنی څه مطلب؟ یعنی دا رزق پسې هغه مخلوق نه راځي، زه ورته وررسومه. لکه ګوره الله رب العزت قرآن کې وایي وفي السماء رزقكم وما توعدون، وایي ستاسو رزق په اسمانونو کې دی، خو مونږ خو اسمان ته چېرته نه ختلي که نه، اسمان نه الله راکوز کړي د باران په شکل کې، باران بیا په ځمکه باندې وورئ عزتمندو د روح په شکل کې، او دا ځمکه داسې ده لکه د مړي په شکل کې. الله رب العزت د دې باران په ذریعه باندې په دې ځمکه کې ساره پیدا کړي، چې ساره پیدا کړي ته یو مړ
تخم پاغي کې واچي هغه مړ تخم د ژوندي په شان باندې راپورته کېدل شروع کی نو سوچ کوا چې هغه مخلوق چې هغوی باندې نه عبادت شتا او هغه مخلوق چې د هغوی حرکت هم د الله په لاس کې دی هغوی ته الله رزق ورکوي نو انسان ته به ولې نه ورکوي دا خو د الله محبوب دی او د الله عبادت گزار دی چې کوم څیز عبادت نه پیژني میګان عبادت څه پیژني او دغه نه سنډاګان او غوا او میخ یو بیزوګان عبادت څه پیژني او دا انګور او دا کجوري دا د الله عبادت څه پیژني نو عزتمند نه کوي داسې عبادت ها تابعداري ټول سيزونه کوي دا عبادت ټول مخلوق کوي تابعداري یا ذکر دا ټول مخلوق کوي هغه باندې موږ نه پوهیږو خو نور دا مروجه عبادتونه صرف انسان کوي پیریانې کوي او الله هغوی له هم رزق ورکوي نو الله رب العزت ورکوي ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين وی الله د ځان پشان کمزور رازق مګنئ قوة المتين هغه ډیر مضبوط دی په خوراک ورکولو کې ګینه دا څومره خوراک چې تاسو کوئ نو تاسو خو بیخو ایستو د خوراکونو لږ دې ته سوچو کوي دا څوک ورکوي دا دومره غنم پیدا کول دا دومره جوار پیدا کول د تورو خاورو نه دا راویستل او دغه رنګې د اسمان د دې عزتمندو د دې وریځو نه د دې راویستل دا څومره ګران کار دی خو الله رب العزت کړی دی الله رب العزت وایي وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين الله وی تاسو سکه تاسو بشان ډیر خلق دی هغوی له رزق ورکوما ډیر مخلوقات دي یو مې داسې دی یو مې دی هغه 300 ټن خوراک کوي روزانه تاسو دا ټول کوچی بازار او دا ټول خلک نشي ختمولی هغه روزانه داسې خوراک کوي نو الله رب عزت هغوی له رزق ورکوي نو موږ او تاسو واړه واړه کاټونانی واړه واړه بوناګانی دومره خیټیم دي نو د دې له رزق ورکول الله سوی دا هیڅ ګران نه دی الله رب العزت دې ټول له رزق ورکوي نحن قسمنا بینهم معیشتهم فی الحیات الدنیا الله وی دا تقسیمات د معیشت ما کړي دي ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات او ما دا درجی جوړی کړي څوک مالدار څوک کم مالدار څوک زیات مالدار څوک دا انسان بظاهر ځان ته ګوري لکه زه دکانداري ډیره کوم الله وی ډیر کسان داسې دي د هغه په لاس کې ستا نه طاقت زیات دی خو هغه له بیا هم دومره رزق نشته دا ستا دا کوپړی چې کومه ده او ته دا ما په دې خپلو دماغو ګټلي دي او دا سر ما په نورونو نه دی سپین کړی نو ستا نه غټې غټې کوپړی په دنیا کې شته په هغې کې دماغ عزتمندو د سنډان هم غټ مازغه دي د هغوی په سر کې خو بیا هم د هغوی سره دومره رزق نشته دا که بالکل په دې دماغو باندې وي او بالکل په دې زور باندې وي نو عزتمندو لاړ شئ هغه لوی توریان چې د هغوی داسې باډیګان دي زموږ 10 کسان اوچتولی شي هغه بالکل غریبانان دي ډیر مالداره کسان دي د هغوی دماغ نشته ډیر دماغ والا کسان دي هغوی سره پیسې نشته دا بس الله تقسیم کړی دی کله چاله کله چاله کله چاله دی وجې نه ساده ګل سړی به ګوري ښه مالداره وي د الله رب دا نظام جوړ کړی دی نو د دې وجې نه په الله باندې به توکل کې کسب بم کې عقیده به د توکل لري چې دا ټول ارسه الله ورکوي او دا بغیر د مهنت نه ورکولی شي بغیر د دکان نه ورکولی شي دا به عقیده لري خو عمل به د عمل د اسباب و دایرې لاندې کې دکان ته به ځې کاروبار له به ځې الله رب العزت وایي یو حدیث کې دی نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرمائی لو انکم تتوکلون علی الله حق توکله وی که تاسو په الله باندې په رښتیا توکل وکئ حق توکل څنګه چې د توکل په الله په کار وي داسې وکړي لرزقکم کما یرزق الطیر تغدو خماسا وتروح بطانا وی قسم دی الله به تاسو لا د مارغانو په شان رزق درکوي که په الله هم توکل وکړو الله به د مارغانو په شان رزق درکوي څنګه وی هغوی چې وځي تغدو خماسن وی کله چې هغوی سار وځي نو خالی ججوري وځي په ججورو کې بالکل یو دانه خوراک هم نه ځکه د شپې اعظم شوی سار چې وځي تغدو خماسن سار چې وځي خالی ججوري وځي خو ماښام چې راځي ډکې خېټې او ډکې ججوري واپس کور ته راځي نی دکان شته نی آفس شته نی ملازمت شته نی باقاعده کار شته او هغه کورې جالې چې کوم ځای کې جوړه کړې ده د هغې هم پته نه لګي چې واپس به راځم چې هوا به وړی او موجود وی
پروایم نه ښه مزیدانه زندگی تیری نه باډي بیلډینګ ته د هغوی ضرورت او نه دفترو ته ضرورت نه درخواست ته ضرورت نه سوال ته ضرورت چا باندې نه کوي په هغوی کې صرف څه شی دی بس سار د جالي نه راپاسېږي او د الله په توکل باندې راوځي چې موږ ته به رزق میلاویږي. نو عزتمندو دا انسانان پې ځان ستړي کي په پټو کې تخمونه واچوي او بخور یې وکړي او چنچړې د پازې نه راشي مفتو کې خوراک وکړي. الله موږ د هغوی نوکران جوړ کړو ځکه هغوی کې توکل زیات دی. هغوی بیماري کې کم ځکه هغوی ورزش ډېر کوي هغوی ګرځي ورزش کوي بیمارانو د اسپتال ضرورت ورته نشته. دویم دا دی بېځایه خوراکونه نه کوي اسراف نه کوي بس چې خېټه ډکه شي بس ځئ کور ته چې ځو. تاسو ګورئ ټول مارغان مازدیګر رواني چېرته یو نیمه مرغۍ به داسې وي چې ماسخوتن بېځایه پاتې شوي چېرته به تاسو نه لیدلي او زمونږ څوک 10 بجې دکان بندوي څوک یې 8 بجې بندوي څوک یې بل ځکه دا لالچیان دي دوی الله باندې توکل نشته دوی د عباداتو دپاره ټیم نشته نو دا الله خوارزار کړي دي. ښه مالو سره یې هم خوارزاري دا خواره خولې نیولې وي خو سره هر څه وي خو شومپړقې پیدا کړي په خپله خېټه باندې هم نه خوري او هغه چنچڼې مزې وکړلې او هغه مارغانو مزې وکړي. الله مارانو ته خوراکونه ورکوي لړمانانو ته خوراکونه ورکوي سپو ته الله خوراک ورکوي خنزیرانو ته الله خوراک ورکوي. نو انسان خو ډېر پاک دی الله به دا ولې د چا محتاج شي خو زمونږ په یقین کې فرق دی زمونږ په توکل کې فرق دی موږ په الله باندې هغه اعتماد نشته. زمونږ په خپلو مټو په خپل دکان په خپل جاب په خپل لیډر په خپل صدر صاحب د خپل پلار د چا په زوی د چا په مور باندې زیات یقین دی. نو د دې وجې نه الله هم دوی ته حواله کړي چې بس تاسو یو بل کې کوئ چې زم خوښئ بس خبره ختمه. نو کله پلار زوی سره جنګ کوي کله زوی پلار سره جنګ کوي وایي دا ستا زیاتی دی دا ستا زیاتی دی. یو نه وایي چې یار دا به د الله د طرف نه په موږ باندې امتحان یو قسم دا نه وایي. پلار وایي نه ته سرکوزې او ته سم کار نه کوې زوی ورته وایي پلاره ټول عمر دې تیاره وخوړله او موږ پسې خبرې کې یو بل کې لګې دي نښتې دي. شاګرد استاد استاد شاګرد ته. نو د دې وجې نه عزتمندو یو حدیث کې راځي وایي جنتي انسان څوک دی جنتي انسان څوک دی هر انسان دا غواړي زه جنتي شمه. 3 خبرې مختصر حدیث او عزتمندو پورا سمندر کوزه کې بند مختصر جامع خبرې جنتی څوک دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای من اکل طیبا وعمل فی سنت وامن الناس بوائقه دخل الجنه. کوم انسان کې چې 3 کارونه دا جنتی دی. من اکل طیبا حلال خوراک کوي حرام خوراک تا عزتمندو دا نه خوشحالیږي. وعمل فی سنت سنت طریقو پابندی کوي لکه سنت منځونه دي نور مړي ژوندو وغیره کې کوم سنت دي د دې پابندی کوي. او دریم نمبر وامن الناس بواقعه بل مسلمان ته نور خلکو ته کاغه مسلم دی که غیر مسلم دی چاته تکلیف نه ور کوي. 3 آسان کارونه حلال خوراک سنت طریقې مسلمان یا انسان له تکلیف نه ور کول چا کې چې دا 3 عملونه یې ځان دي چک کی د کې د جنتیانو خصوصیات او صفتونه الله پیدا کړي دخل الجنه. نو موږ عزتمند ځای کوي د چا خوراک حلال نه دی عبادت صحیح کوي خو خوراک یې صحیح نه دی طریقه طور طریقې د کاروبار صحیح نه دي څوک کاروبار یې صحیح دي ورور هغه مونځ نه کوي سنت طریقې نه کوي منډې وایي او دا مونځونه او دا سنت طریقې عزتمندو نه کوي. او دریم نمبر هغه دی بعضې کسان دي حلال خوراک هم هغه دی کاروبار هم صحیح دی هغوی د مونځ او دس د تهجدو پورې پابندي هم کوي خو هغوی نورو مسلمانانو له تکلیف ورکوي. نو په دې یو څیز کې به چېرته ګیرېږي. نو آسان کار دی دا 3 عملونه عزتمندو ځان کې پیدا کړو. الله رب العزت دی چې کوم دی موږ او تاسو په جنتیانو کې داخل کړي. دغه رنګې عزتمندو بعض انسانان دي هغوی مال خرڅوي حلال مال خرڅوي خو ځان دپاره حرام کړي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای وی تاسو ته هغه کس معلوم دی چې فرشتي په هغه کس باندې لعنت وای باقاعده الله فرشتي دغه د لعنت دپاره مقرر کړي چې دې سړي باندې لعنت معنا ده خدای دې تا د خپل رحمت نه لري کی. نو د رحمت نه چې لري کی هر شی به دې ګډوډي. لعنت د ټولو نه غټه خیره ده دا یاد لرئ. لعنت د خیرو کې د ټولو نه لویه خیره د لعنت ده. دې وجې نه حدیث کې راځي روایت کې راځي چې کافر ته به هم نه وی چې پتا لعنت ځکه کېدای شي هغه مسلمان شي. لعنت خیره
ژوندي کافر ته جایز نه ده، مړ ته جایز ده، ځکه خو بس تلی دی که نه، کیسې ختمه ده، هغه باندې اوس رحم نه کېږي. ژوندي کافر ته لعنتي ویل جایز نه دی، مردود لعنتي خدایوالی، زمونږ پښتانه ترجمه کوي خدایوالیا، دا ناروا خیره ده، ډېره ناروا خدایوالیا، په خبره باندې دا نه دي کول پکار، د خدای د دره لرې، د خدای د رحم نه لرې، دا خیره نه دي کول پکار. نو حدیث کې راځي من باع عیبا، وی لعنت په چا راځي؟ من باع عیبا لم ينبه لم تزل في مقت الله او لم تزل الملائکة تلعنه. وی کم انسان چې یو شی خرڅوي او په هغه شي کې څه عیب وي او هغه عیب د ګاک نه پټ کوي، کم تاجر یې پټوي او نه ورته ښایي، وی په داسې انسان باندې د الله او د فرشتو لعنت دی. او موږ چې یو شی خرڅ کړو که نه هلکه هغه شی خو ډېر خراب و که نه، منې مې که نه وی مې ایستودله چا به نه مړه زه داسې ګزانه کومه او زه داسې طریقې سره پیکینګ کومه او زه داسې طریقې سره څیز ورکومه چې د چا پلار هم پرې نه پوهېږي. وایي زه کله نه کله داسې چل کوم په خپل هم پرې پوه نه شم، ځان سره هم چل کوي. نو دې طریقې سره عزتمندو دې تجارتونو کې بې برکتي راځي. الله رب دې زموږ تجارتونه پاک کړي. صحابه څنګه خلکو؟ حضرت جریر رضی الله تعالی عنہ یو ځل د هغه خادم، یو ځل د هغه غلام یو اس واغستو، نو دا هلته سیر ته ولاړو، هغه یې مقرر کړی چې میله کې اسونه واله، یو اس یې واغستو، ویل ډېر مزېدار اس دې واغستو، ویل په څو دې واغستو؟ وایي چې په 300 روپۍ. وایي دا څه وې؟ دا خو د 300 روپو نه دی، دا خو ګران دی. خادم ډېر خوشحاله شو چې ماله به شاباسۍ راکړي چې ارزانه څیز مې را پیدا کو. ویل د چا نه دی اغوستی دی؟ ویل پرېږده چې څه کې خو ډېر ښه شی مې واغستو. ویل نه د چا نه دی اغوستی دی؟ وایي هغه فلاني سړي نه. ورله هغه سړي ته یې ویلې وروره دې خوا راشه، ویل ستا دا اس د 300 روپو نه دی، دا ګران دی، زما دې خادم تا نه ارزانه واغستو، کیدای شي ته دوکه شوې. هغه ویل نه 300 روپۍ دي. ویل نه دا ګران دی. ویل زه 400 راکړه. ویل نه د 400 هم نه دی ګران دی. ویل زه 500 راکړه. هغه ویل که ګپ لګوي، ویل نه د دې هم نه دی، تر دې پورې چې 800 روپو ته هغه ګاک، هغه مالک، هغه دکاندار ورسولو او بیت یې هغه واغستو. نو داسې خلکو باره کې الله قرآن کې وایي، وایي سوچ کوئ اولئک هم الراشدون، دقه صحابه سم خلکو، اولئک هم المتقون، تقوادار خلق ام دقو، اولئک هم المؤمنون حقا، صحیح ایمان والا خلق ام دقه خلقو، اولئک هم المفلحون، کامیاب خلق ام دقه خلقو، رضی الله عنهم ورضوا عنه. الله د دقه خلقو ناراضیو چې په تجارت کې به ځان نه مشروط نه جوړو، په تجارت کې به ځان نه کلانکار نه جوړو، په تجارت کې به ځان نه ساده جوړو. ویل خیر دی که زه دوکه شم خو چې زما مسلمان رور دوکه نشي. د دې وجې نه عزتمندو د دې خبرې خیال ساتل پکار دي. نور عزتمندو الله د رزق وعده کړې ده، په چالاکۍ باندې به د څومره عمر تیرې، الله وعده کړې ده هر چاته به رزق ورکوي، کسب به په خپل ځای کې، دوانه خبرې به یو بل سره خلط ملط کوئ نه، دوانه خبرې په خپل ځای صحیح دي. عقیده به مضبوطه ساتي چې الله بغیر د اسبابو نه ورکولی شي، خو ما ته یې ویلي چې ته به اسباب لټې، ته به په دغه طریقې ځې، عقیده به هغه لرې، عمل به داسې کې دې طریقې سره.